پیښور کې د مسلم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د جشن ازادۍ ورځ مناسبت سره د موټرسایکل ریلی ویستلې شوې ده په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو ګډون کړی دی او جشن ازادۍ کې خپله برخه شریک کړې ده. په موټرسایکل ناست دا ځوانان د خپل ملک سره د مینې اظهار دپاره راوتي دي او په لاسونو کې د پاکستان جنډې نیولې دي او د وطن په مینه کې نارې وهي. د هغوی وینا وه چې نن ټول ځوانانو ته د پاکستان په جوړېدو کې ورکړی شوې قرباني یادول دي. خپل ملک سره د محبت اظهار کولو دپاره راوتي دي چې دې ملک دپاره زموږ اکابرو زموږ مشرانو زموږ نیکونو دې له قرباني ورکړې ده او دا ملک یې ازاد کړی دی. تقریبا 10 لاک مسلمانانو په دې ملک باندې عید یې ورکړي دي او دا ملک ازاد کړی دی او موږ نوجوانان راوتي نن به په 14 اګست باندې موږ دا عهد کوو دا واده به کوو چې موږ به د اسلام دپاره او د استحکام پاکستان دپاره موږ په صحیح معنو کې موږ به کردار ادا کوو او څنګه چې زموږ مشرانو د قیام پاکستان دپاره قرباني ورکړي. د ریلۍ د مشرانو وینا وه چې هغوی ټولو ځوانانو تر مخه دنیا ته دا پیغام ورکوي چې همیشه ځوان کول د پاکستان جغرافیایي او نظریاتي سرحدونو حفاظت کړي او نن هم هغوی د پاکستان استحکام دپاره کلک ولاړ دي. पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान की सरहदी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के साथ खड़ा है, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए अपने आप को पेश कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत ये पाकिस्तान जिंदा रहेगा और पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का महवर और मरकज़ बनकर पाकिस्तान उभरेगा और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए इंशाअल्लाह ताला नौजवानों ने पहले भी किरदार अदा किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह किरदार अदा करते रहेंगे. په ریلۍ کې شامل ځوانانو په ګاډو او موټرسایکلو سره په لوی تعداد کې موجود وو چا چې د پاکستان زنده‌باد نارې پورته کولې. د کیمرمین نعیم بابر سره افتخار خان، مشرق ټي وي، پیښور.